السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا مسجد الجن ګوره دلته لیکلي هم دي. د مسجد جن تاریخ دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ سره مکه مکرمه نه بار راغلو او حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو کرخه راخ کله چې دینه دی خو به نه راځي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړو ډیر وخت نه پس رالو. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ تاسو کو چې یا رسول الله ډیر وخت واخصولې وې د جناتو یو ګروپ راغلی او باندې سوالات جوابات وکړو او بیا غونډه اسلام کې داخل شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله تلون عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو کرخه راخ کله چې دینه مخ کې مرزه او بیا تو فرمایلو کدی کرخه نه مخ کې رااله نه جنات په د پاش کې ټوکړي ټوکړي وي کی نو چونګې دلته جناتو ایمان راوړل دیو جن مسجد الجن ورته ویل کیږي مسجد جن ورته ویل کیږي او هغه نه علاوه دا مسجد دیو جن تعمیر کړي شوی دی چې کوم ځای کې د جناتو ایمان راوړل دا زه تاریخي یادګار پاتې شي او دین مناسبت سره مسجد جن ورته ویل کیږي او دې تناظر کې د سورې جن هم 29 سپاره کې نازل شوی دی. دا هم د مروانه چې بهر راشي صفا مروه کې د مروه ګډ باندې چې بهر راشي نه د مسجد فتح یعنی مسجد الرایا مسجد شجر او مسجد جن دا بالکل یو بل ته نږدې دي. الله رب العزت زموږ ټول ملګری دا غزه ته بار بار راولي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.